حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام واقعات تر دې پورې ذکر شو چې برادران یوسف اول ځل مصر ترال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام او پیجندو ورته وی چې خپل کمبل ورور دی هغه هم ځان سره بل ځل راولي نو تاسو ته بغلا زیات ملاوي د پلار سره لوزو کو عادیو کو بنیامین ځان سره راوستو مصر ته حضرت یوسف علیہ السلام د الله جل شانه په حکم د یو حلی په ذریعہ باندې بنیامین هغه اسار کو نو مشرور چې هغه د تګ نه انکار وکړو چې زه پلار مخه ته نشم ورتلی تاسو ورشي او پلار د اطلاع ورکړي د زوی د نهرون رال یعقوب علیہ السلام ته او ورته وی چې پلار ستا غزوی هم اغلا وکړه او مونږه په خپل سترګو باندې ولیدو او مونږ هغه شهادت درکو چې کوم خپل لیدلې دي او د قافلې خلکو نه هم تاسو کول شي او د مصر خلکو نه هم تاسو کول شي نه آیت مبارکو کې دا د یعقوب علیہ السلام جواب ذکر کیږي چې دی خپل ځامنو ته جواب ورکړ هغه دا چې یعقوب علیہ السلام ور باندې پوه شو چې تاسو بیا د مخکې د یوسف علیہ السلام په شانتي تاسو ذهن تاسو سازش خو دلې او تاسو بیا سمکر او چال د خپل ورور خلاف چې هغه چلولې دي حضرت یعقوب علیہ السلام د دوی د خلینه چې واقعا او قصه وریدو نو په هغه قصه کې د رونو خیانت موجودو هغه دا چې کله د دې سامان نه دا پیاله شاهي پیاله راوته د بنیامین سامان نه تاسو فورا دا غلا او الزام وړي تسلیم کړه فکر خدا و چې تاسو ویلو چیرې د غل ثابتولو لپاره د غلا د ثبوت لپاره شرایط دي گواهان وي هغه لپاره چې دینو ثبوتونه دا خدا سم کې دي شو چې دا پیالي بل چا یخي تاسو دا خبره کړې و فورا تاسو دا غلا تسلیم کړه ولي یو او دویم دا چې دیرونو د حضرت یوسف علیہ السلام سره بنیامین سره د حسد هغه انتها دومره وا یعقوب علیہ السلام ورته فرمایل چې کله د دو سامان نه دا شی راوته دا پیالي راوته نو د مصر عزیز مصر ته د دین ابراهیمی د ملت ابراهیمی مطابق سزا چا ورته خو دله ځکه دیونه ورته وی چې زموږ شریعت او زموږ ملت ابراهیمی اصول دادي چې د چا سامان نه د غلا مال برآمد شي نو هغه یو کال دغه غلامی کوي دا خدمت وکړي حالانکه د مصر چې کوم قانون د مصر قانون دا و چې د چا سامان نه د غلا مال راوته غل گیر شو نو د مصر د بادشاہ د قانون مطابق یو څو پیسې جرمانه هغه باندې مقرر کېدو یو څو درهمه جرمانه ور باندې وراتل جرمانه به کې واغښت به پرې خو تاسو ته چاوي چې تاسو د مصر عزیز مصر ته چې د ملت ابراهیمی قانون ورته تاسو خو له چیرې فهو جزاء دا هم تاسو ظلم کړی دی بهرحال یعقوب علیہ السلام ور باندې پوه شو او ته فرمایي چې دا هم تاسو د ځان نه جوړ کړی شوی یو چال دی خو صبر دې خشي دې صبر نه کار کوم او د خپل رب نه د امید ساتم چې زما رب دغه بنیامین او یوسف علیہ السلام او مشری ورور چې کوم التپات شوی دا ټول به الله جل شانه ما تراولي زه د خپل رب نه د امید ساتم ځکه هغه علم والا دی حکمت والا ذات دی او د دوی نه مخ واړو یعقوب علیہ السلام د زړه یو احوت اے کاش اے یوسف مسترګي د یوسف علیہ السلام هغه زخم چې دینو بیا د یعقوب علیہ السلام په زړه کې تازه شو یوسف علیہ السلام ته بیا را یاد شو او د جړان سترګي چې هغه سپین شوی غم هغه پر هارونه بیا را تازه شو ډېر زیات غمجن شو دلګیر شو خفقان ونیو نو دې زمان ورته وی چې ابا جان زموږ په الله ذات باندې قسم وی ته خود یوسف علیہ السلام په غم کې دومره ډوبي چې ځان به هلاکت ته اچي او دومره بیماری او دومره کمزوري شوی سلويخ قال د وجړل او نزدیک دي چې تبا هلاک شي حضرت یعقوب علیہ السلام ته جواب کې فرمایي چې خپل جړه خپل فریاد او خپل غم الله تبارک وتعالى ته بیانوما او د الله جل شانه نه زداسي علم لرم ما ته الله تبارک وتعالى داسې خودنه کوي چې تاسو ته نشته پته او زما بچو لاړ شي ولټوي یوسف علیہ السلام او د غرور د الله د رحمت نه امید کېږي ما د الله جل شانه د رحمت نه هغه خلک نه امید کېږي چې کوم کافران وي قال يعقوب عليه السلام بل سولت لكم نا بلکې خسته کړی تاسو د لپاره انفسکم ظلم تاسو امرا یو کار فصبر جميل پس کوم صبر ډېر خدای عسى الله امید دي چې الله جل شانه ان ياتيني راغولي ماتا بهم جميعا دوی ټول یوسف علیہ السلام او بنیامین او مشرور
انه هو العليم الحكيم بشك وما غتوها ده حكمت خاوند دي وتولى عنهم او مخي وار ولد دوینا وقال اويل يا اسفا على يوسف يا اسفا هاي افسوس على يوسف ويوسف عليه السلام وبيضت عيناه او سبينش ويسترجد من الحزن ده غمنا فهو كظيم او اغدي خفا دلګیرو یو اسیم د لار خپل اولاد سره مینا وی د هر پلار خو بیا مفسرین کرام لیکلي دي چې حضرت یوسف علی السلام مینا د یعقوب علی السلام په زړه کې الله تبارک وتعالى ډېر زیات اچولو یو خصوصي مینا د یعقوب علی السلام په زړه کې د یوسف علی السلام اچولو او داس معیوب خبره نه ده چې کوم خواص خلق وي نو د زامنو مینا د اولاد مینا دا وی په زړه باندې صدا اثر نه کوي چې د الله جل شانه مینا په متاثر شي دا وی اولاد سره ول خزو بچو سره ول اولاد سره هغه مینا د الله په محبت باندې غالب نه راځي څنګه چې د یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام په مینا کې دومره وجوړل سلويخ کاله د سترګو بصیرت متاثر شو بصارت خو نور بصیرت چې هغه نورم زیات شو دننا د الله جل شانه مینا محبت چونکه د الله تبارک وتعالى امتحان دغه طرف نو د ازمایش د الله جل شانه د طرف نو په دې ازمایش باندې چې کوم صبر یعقوب علیه السلام وکړو په باندې الله رب العالمین کوم اجرنا او کوم بدلی او کوم مقام او مرتبه ول ورکو نو چې څومره د چا مصیبت او د چا ازمایش زیات وي نو هغه عمر دغه اجرنا او ثوابونه د الله جل شانه په نسبت هغه مقام هغه عمر اوچت قالوا لزمن وتوبي الله قسم الله تفتأ تذكر تخو همیشه یاد یوسف علیه السلام حتى تكون تردی چې شت حرزا بیمار او تكون یا شت من الهالکین د هلاکون کنا هر وخت یوسف علیه السلام یادوا نزدیک چې ته هلاک شي دومره خپل صحت خراب او هر وخت بیماری قال دو انما اشکو بشک ز بیانم بثي خپل خفقان او حزن او غم خپل شکوا شکایت الى الله جل شانه تا خپل غم او خپل شکوا او شکایت یو الله ته بیانوما او دا هم د یعقوب علیه السلام او دغه چې څومره د الله محبوب او مقبول بندگان وي دا شی ودای چې خپل ګیله شکوا سوا د الله نه بل چاته نه بیانې واعلم من الله او زه پوهیږم د الله تر طرف نه ما لا تعلمون په هغه څه چې تاسو نه پوهیږئ د حدیث پاک مفهوم دی چې کوم کس لګیاوي او خلکو خپل مصیبت بیانې خپل تکلیفونه بیانې خپل درد او غم بیانې د صبر ونکړه صبر دی ته وایي چې انسان خپل رب مخ ته هر څه کیږي او بس بیا غم شي دي ته صبر وایي نو د الله تبارک وتعالى نه سوا د بل چا په مخ کې ګیلې شکوي هغه نه کوي نو زموږ استاد مزاج دا چې کله هم څه تکلیف راشي نو کله یو تا کله بلتا ګیلې شکوي او فریاد دا څومره مصیبتونه او تکلیفونه غمونه راځي د الله تبارک وتعالى طرف نه امتحان وي او چې کله انسان په غیبه باندې صبر وکړي او د الله رب العالمین نه سوا د بل چا په حضور کې جزع فزع او جړه فریاد نه کوي نو الله تبارک وتعالى دې صبر کوونکی انسان ته د شهیدانو په شانتي د شهادت مرتبه ورکړي د شهیدانو په شانتي اجر او ثواب ورکړي څنګه چې حضرت یعقوب علیہ السلام ته ورکړو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې حضرت یعقوب علیہ السلام چې کوم صبر وکړ الله جل شانه یعقوب علیہ السلام ته د شهدا او اجر او ثواب نصیب فرمایل قیامت پورې چې کوم خلق هم د یعقوب علیہ السلام په شان صبر وکړي د صبر نه کار واخلي الله تبارک وتعالى هغه ته هم د شهادت مرتبه ورکړي د شهدا او په شان اجر او ثواب ورکړي یعقوب علیہ السلام ته فرمایل انما اشکو بثي وحزني الى الله زخپل غم دق درد یو الله تعالی ورما تاسو ته مازه جړه نه کړی نه تاسو ته فریاد کړی دی خپل رب مخه ته چې خپل شکوې एकदम یا بني ازما زمانو اذهبوا لا شيء فتحسسوا فسئله لټون کړی یوسف د یوسف واخيه او د ورور ولا تيأسوا من روح الله او من امید کېږي د الله د رحمتنا انه لا ييأس بشک چې نه امید کېږي من روح الله د الله د رحمتنا الا القوم الكافرون مگر قوم د کافرانو یعقوب علیہ السلام خپل زمانو ته دا وصیت فرمایل لار شي یوسف علیہ السلام او بنیامین دا الټوي د حضرت یعقوب علیہ السلام په علم کې هغه خوب موجود چې کوم خوب یوسف علیہ السلام لیدل او د دې صورت په ابتدا کې ذکر شو چې یولس ستوري نور سپوږمۍ یوسف علیہ السلام ته سجده کوي یعقوب علیہ السلام د خپل علم مطابق د دې خوب تعبیر دا وستو چې دا یولس زمن او یعقوب علیہ السلام یولس زمن نه مراد چې دی دا یولس رونه دي او د نور او سپوږمۍ نه مراد یعقوب علیہ السلام او د یوسف علیہ السلام تر دا ټول برازي او تعظیما د یوسف علیہ السلام په مخ کې بسر ټیټي او سجده وکړي دا تعبیر یعقوب علیہ السلام خپل ځل کې ساتلو او منتظر د دې خبرې چې یو وخت به داسې راشي چې زه خپل زوی یوسف علیہ السلام وینم او د کرونه چې کوم په د باندې ظلمونه کړی دي دا په مخ کې بسر ټیټي ځکه د انبیای کرامو چې کوم خوب وینو هغه وحی الهی وي د الله تبارک وتعالى طرف نه او هغه یقینا پر کېږي نو دا هغه خوب په بنیاد باندې حضرت یعقوب علیہ السلام خپل زمانه ته وی چې لاړ شي دی الټوي مایوس کېږي مایوسی دا کفر دی
لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه بنا امید کیږي نه او مایوسی د کافرانو عادت دی کافر سره د الله تبارک وتعالى رحمت امید نه مؤمن چې دین همیشه په یو حالت کې هم د الله تبارک وتعالى د رحمت نه مایوس کېدل نه امید کېدل در پاره چې جایز نه دی ترجمه ته قال يعقوب عليه السلام بل سولت لكم نبل کې خستکړه تاسو د پاره انفسکم ظلم تاسو امرا یو کار فصبر جميل بس صبر ډیر خده عسى الله امید دې چې الله جل شانه ان ياتيني رب ولماتا بهم جميعا د ټول انه هو العليم الحكيم بشك وما غد کوها د حکمت خاون وتولى عنهم او مخوار ولد دوینا وقال اول يا اسف على يوسف هاي افسوس په يوسف عليه السلام باندې وبيزت عيناه او سپین شوي سترګې د من الحزن د غمنا فهو كظيم او غډیر خفا دلګیرو قالوا دوی الله قسم په الله تفتأ تذكر همیشه یادوي ته یوسف عليه السلام لرا حتى تكون تردي شتو حرزا بمار او تكون ياشي من الهالكين ده هلاكيدون كنا قال دويل انما اشكو بشك بيان ما بس يخبل خفقان وحزني او غم الى الله جل شانه تا واعلم او زپويغم من الله الله ده طرفنا ما لا تعلمون فهغه سجتا سن پويږي يا بني يا ازما زمانو اذهبوا لا شيء فتحسسوا پس لټونو کړی یوسف عليه السلام واخيه او د ضرور ولا تيأسوا من روح الله او من امید کېږي د الله د رحمتنا انه لا ييأسوا بشک چې نه امید کېږي من روح الله د الله د رحمتنا الا القوم الكافرون مگر قوم د کافرانو صدق الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين